دنیا کې وګوره سړی راګیر شي نو خپل حساب نشي ورکول. یو سړی زوی ډېر بدعمل و، زناکار و، شرابي و، غل و، ډاکو، اره بلا وه. پلار به منې کولو ویل به پلاره ځان مه ستړی کوه. نشم ویلې ښه دی داسې چل وکړه چې د ورځې څومره ګناهونه وکړې نو د شپې ماله حساب را کوه. ویل بد دا ټیک ده. یو 3 شپې کېناستو پلار ته یې وی چې نن مې دومره زنا کړې ده، دومره مې شراب څکلي، دومره مې غلا کړې، دومره مې دا کړې. په 4مه شپه پلار ته وایي چې پلاره زه خو د ورځې ډېر ګناهونه کوم، هره شپه تاله دا حساب در کول دا خو ګران کار دی، نو دا خو زه نشم کولی. پلار ورته وایي چې بچیا تو نه مې دانی حساب صبح و شام، تو نه مې دانی حساب صبح و شام، بس حساب عمر چو گوئی تمام. ورته وایي وی تو نه مې دانی حساب صبح و شام، پس حساب عمر چو گوئی تمام. بچیا د یو ورځې او د یو شپې حساب ماته نشي راکولی، یو ورځې نو پس حساب عمر چو گوئی تمام. د ټول عمر حساب به بیا خدای له څنګه ورکي، مال د یو شپې حساب نشي راکولی نو د ټول عمر حساب به بیا خدای له څنګه ورکي. نو د ډېر مال به ډېر حساب. حضرت عمر ټول عمر څنګه تیر کړو، امیر المؤمنین او د قجورو باغ کې ناستو، کمیس ته ټاکای لګوله او د شام سفیر راغی، هغه چې داسې ورته وکته غبراو. حضرت عمر ورته داسې وکته تعال لا تخف تعال. حضرت عمر شان ته چوکته نو غبراو شو، سفیر نږدې نشو ورته. او زمونږ بادشاهانو ته چې ورنږدې شو خو یا جړای یا خزای نو هلته به ته څه غبراو شي، خیال م راغی دی هلته خو په شوق ور روانې. شرمېدلو. یو بادشاه ته چا مایه راوړی، مایه بادشاه وی چې یاره دې سړي خو ډېر لوی اخلاص وکړو او ورکړه یو 15,000 روپۍ. مایه راوړی او 15,000 روپۍ بادشاه ته ورکړي. بادشاه ولا ورکړي 15,000. ښځې ورته ویل بیختي وځه چې په یو مایي ته 15,000 روپۍ ورکړې نو د خزانې خو به بیړه تباه کړي. ویل ښه. ویل راوی غواړئ دا سړی پوښتنه ترې کوو چې دا مایه نرو که ښځه وه. که ده وویلې چې نرو نو مونږ به وایو چې مونږ ته ښځه میڼه په کار وه 15,000 روپۍ واپس، او که ده وویل چې ښځه وه نو مونږ به وایو چې مونږ ته نر میه په کار وه نو 15,000 روپۍ به په دې چلتې واپس والو. سړی هم پوره د کارغه بچی و چې واپس یې راوست. ویل ماما دا میه نرو که ښځه وه؟ هغه ویل بادشاه قبل عالم دا نه نرو نه ښځه وه، نرښځی و. دا میه وې نرښځی و. ښځې ته یې داسې وکته بادشاه ویل اوس وایه ورکړئ. ویل 15,000 روپۍ نورې ورکړئ. اوس خروره هغه چل دی، میه نرښځی دی، پوه شوې چې ورته ګورې نامونه به درته میلاوي. نو په دې مغه ویره کېږه چې یو سړي ته مال خدای زیات ورکړی دی نو ته وایې جوړ په ده د خدای مهرباني ده. حضرت عمر د قجورو باغ کې په ځمکه ناست دی او کمیس ته ټاکی ګڼي او د شام سفیر راغی، خپل سفارت کاغذونه پیش کوي او ورته داسې وکته. خو چې ویې کته نو ورته تعال لا تخف، راشه نږدې یېرېږه مه. چې نږدې راغی ورته ویل ولې غبراو شوې؟ هغه ورته یا امیر المؤمنین چې د مسلمان قوم داسې امیر وي عمر له به زوال ونه کړي، ناس په کوم ځای کې یہ د ټول عرب ملک دنیا بادشاہ و امیر او لګیا کمیس ته ټاکی ګنډې او روب دې داسې دی چې زه درته د یارې رانږدې کېدی نشم. دا یې د لباس حال کمیس یې اوږد اغوستی دی، په منبر ولاړ دی، یو غلام را پاسېدو دې ځای نه یې ونیو او منبر نه یې لاندې را کوز کړو. ولې؟ ویل دا د پیغمبر منبر دی، ته په دې نشي ودرېدی چې تر څو پورې دې زما د سوال جواب نه یې راکړي. په مال غنیمت کې صادرې راغلې وي او هغه صادرې په مونږ او تاسو تقسیم شوې وي. مونږ ته کمیس جوړ کړی دا لنډ راغلی دی، ستا دا کمیس اوږد دی. معلومیږي دا چې تا ځان له 2 صادرې ساتلې دي
نو په دې منبر هغه سړی نشي ودرېدی چې چا په مال غنیمت کې خیانت کړي. هغه ول ډېره ښه ده. لاندې ولاړو زوی ته آواز وکړ چې زوی راغی ول بچیا زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی؟ ول پلاره ما خپل یو صادرم تا ته درکړی نو ستا د دوو صادرو نه کمیس ځکه جوړ دی چې یو مې خپله حصه درکړې وه یو ستا حصه وه. هغه غلام ته ویل بچیا اوس ول زه اوس په منبر کښېنه. غوړي والا چا راوړه غوړي داسې ورته ګوري وایي دا خو ډېر ښه شی دی دا غوړي ډېر ښه شی دی خو زما د خدای په ذات قسمي کوي وخورم. ولې؟ وی ترغه به نه خورم چې تر څو دا پته راته نه لګېدلي چې ټول قوم غوړي خوړلي چې دا پته راته نه لګېدلي ترغه به زه دا غوړي ونه خورم. ووایې په ایمان نن مونږ داسې یو دا تاسو چې په ایمان راوړی دی او د چا کلمې ویلي دي دا لیډران دا داسې دي نو د امیر صاحب په ګرنیټ دا قوم ولګه که نه چې یو پاتې نشي. کم قوم پسې چې ته روانې کم مشر پسې چې ته روانې د هغه زوی خو پیدا د لور واده په انټر کانټیننټل هوټل کې کېږي او د یو ټایم د روټۍ خرچه 9,00,000 روپۍ وي. نن هغه پیښې ملام زده کړي دي د لور واده وي نو کاډې چاپ کړي چې راشي چې په دعاګانې رسخت کوي. نن هغه پیښې مونږ هم کوو ځکه چې د خرې میړه څوک وي وایي د خرې میړه اس خو نه وي که خو چې څنګه خره قوم دی داسې خره مونږ هم یو که چې څنګه ته کې داسې مونږ هم. حضرت عمر د دغه ایمان سره چې څه وخت کې وفات کېږي دا ایمان او چې وفات شو عالم د ایمان څه دی کټ کې پروت دی او زنکدنې دی. یو صحابي پوښتنې له راغی چې پوښتنې له راغی نو چا څه وخت کې واپس شو ده ورپسې داسې وکته نو د هغه دا لنګ چې دی داسې اوږدو دا ګیټای پکې پټې چې ګیټای پټې وي نو ورته آواز یې وکړو ویل دی خو راشه آخر وخت مې دی وفات کېږم دا لنګ دی اوچت کا ستا د پر خپو دا ګیټای پکې پټې دي. الله پیغمبر ویلی دي چې الله به په قیامت کې د رحمت په نظر هغه چاته نه ګوري چې د چا په پرتوګ او لنګ کې د خپو ګیټای پټي. لا ينظر الله الیهم یوم القیامه الله به د رحمت په نظر هغه چاته نه ګوري چې د چا په پرتوګ کې یا په لنګ کې د خپو ګیټای پټي. اوس خلک چې مانځه ته ودرېږي نو که خیال وکړي بډې ووایي چې دا ګیټای بربنډې کړه مانځه کیسه پکې نشته 24 घंटे به دې ګیټای بربنډي 24 घंटे. حضرت عمر د زنکدن په ټیم کې حق په خبره غاړه پرېښی نو چې وفات کېده نو دعا یې څه وکړه دعا یې دا وکړه چې یا الله لا لی ولا علی خدای څه غواړم نه چې جنت راکا حور راکا غلمانان راکا څه غواړم نه لا لی ولا علی څه غواړم نه خو چې خالی راته څه ونوی چې پرې مې دی. 3 کاله پس د وفات نه رستو حضرت علی صاحب په خوب کې ولیدو حضرت عمر 3 کاله پس خولې پې روانې وې. حضرت علی ته تپوس وکړو چې عمره دا ولې خولې درنه بیږي ورته ای علي زه د خپل ژوند د حساب نه اوس وزګار شو دای ایمان د ژوند او ما د خپل زندګۍ حساب په 3 کاله کې خدای ته خلاص کړو ستا حساب به په 2 کاله کې خلاصي. نو دا مو چې چاته ډېر دولت خدای ورکړي دا د خدای لوی پیرزونه دا د خدای لوی عذاب دی دا د خدای لوی قهر دی. ډېر دولت یې درکړه ښځه یې د لډمه درکړه لور یې د لډمه درکړه انګور یې در لډمه درکړه زوی یې در لډم درکو ته په خپله سنتلاک بړوایې دوپړی مارې دا د خدای دولت دا پیرزوی نه ده کور د ډمخانه ده. وګورئ نن په دې ملک کې د ښځو حال وګورئ او د لوڼو حال وګورئ او د انګیندو حال وګورئ او هلکانو حال وګورئ. زما خو په تصور کې د ډم بد ویل نه راځي. نن ټول ملک کمپلیټ ډم دی. نو ستاسو په ایمان وایي ځه خدای پاک دې دغه غریبان په خاورس پسې ړانده کړي په ټیکسي موټر به راونیسي او ګلونو والا ته به ودرئ او په بېسیرې ودرئ او پاس د دې موټر په دې دا چت نه دی په دې به داسې بمبوکې مودرئ او سیرې او ګلونه به پې وتړي او هلک له به چې دی سیرې میرې وتړي او دغه به وتړي په دغې کې به یې کېنولي صاحب دا به مخکې او هلکان به ورپسي او ښځې به ورپسي او لاره یې ده څه چل دی جنګ دی خلکو ته یې ښایي چې دغه د یا وېډه تاسو داسې یې که نه یو د کېمه کولو یې دا تاسو چې لږ ښایي دا غریبان دا وسم نشته
چې وسم پیدا شي لوی شرمخان دا غریبان لوی شرمخان. عزیزانو عرض می داو دا شرمېدلی ملک ته اوس د عیسی علیه السلام به څه قیسې کې او د حضرت عمر به څه قیسې کې او د ابوبکر به څه کې او د عثمان به څه کې او د بیبي مریم خبرې به څه کې دې قوم ته دې شرمېدلي قوم ته د بیبي مریم خبرې خو هسې وخت سره تېرو ټایم پاس کو. قسم په خدای درته خورم چې زما د جمعې راتلو ته داسې پړه تیارئ داسې لکه سړی چې چا د مرۍ نه ځوړن کړي چې اوس به بیا دې خلکو ته څه داسې مې پړه تیارئ. دا نن د حضرت علی او د حضرت عثمان او د حضرت عیسی قصې چې دي دا افسانې دي د قصو کتابونه دي بس خو قصې دي خلکو ته واچوه او جمعې ورځ ده او خلک وته ولاړه. نن تاسو وګورئ ستاسو په مالونو جګړې دي نه زما او دا ستا او دا انچې ستا او دا انچې زما. دلته یو جګړه وه په دې کوواټ روډ باندې په نیم فوټ باندې نه نیم فوټ ستا او نیم زما د یو پلار زامن نو یو ته مې وویل چې په تورو کې مشه خو که نیم فوټه خو ولاړو خو رور دی دی که نه د مور زوی دی دی که نه په تورو کې مشه په باندې په کمه و نه باندې و نه لاندې رور سره دا حساب کوئ که نه کوئ رور سره. اوس به زه کوم ځای نه تاسو ته حاجي امدادالله مهاجر مکي رحمت الله علیه پیدا کوم. زه خو وایم چې پردي سره د پیسو په لین دین باندې ته جګړه او لبړه او ټوپک او تماچه راواغسته پردي سړي سره نو ستا په مور 15 کروڑه خنزیران ختلي دي او د هغې نه ته پیدا یې پردي سړي سره رور او زوی او ترزوی او ماما زوی خو پرېږده. رحمان بابا وایي اوس رحمان بابا به هم زه پیدا کوم بادر کلي او اچر او عطا محمد ګړی دپاره رحمان بابا به پیدا کوم دا د دغه علاقې و ورشي که نه هغه علاقې کې څال خبرې د پاسو ډک ډک بیا به رامنډې کړي دا پلانې پولیس ونیو پلانې پولیس د کیمکه نو ولې د ډس کول بې ګناه ونیو. تاسو ټول کلي راټول شئ چې یو در کې وراني راوینیسئ کیمه یې کوي او کیمه یې سپو ته واچوئ چې ټول علاقې سټ کېږي که نه سټ کېږي. والله که د پولیس ضرورت هم پکې پېښ نن په کلي کې وګوره چې یو ارامي پیدا شي روپۍ کې 14 سنې کلی دغه ارامي ملګری وي که نه 14 سنې کلی که ټول کلی دا اتفاق وکړي چې دا ارامي دی مړي له به نه ورځئ ژوندي له به نه ورځئ واده له به نه ورځئ د مړي قبر به ورته نه کنئ چې بوی پکې وکړي او راوینیسئ او مرګ له یې ووهئ وګوره چې ټیکېږي که نه ټیکېږي. ټول رانی په مونږ کې دی ما کې هم دی هغه ارامي چې مړ شي زه د هغه په قبر هم چې بدرېږم دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت ځکه چې پوخ ارامي هلته ارامیان پې ولاړي که نه په قبر باندې. زمونږ یو استازو په یو قبر ولاړ ویل دعا وکړئ چې خدای بل ملا ویل چې ته واړه جنت ورکړي چپ زن طلاق اوس دا قبر پرانیزئ ما په کشف کې وکتو مخې سره په څلور بولي دی پرانیزئ دا قبر که ایمان درکړي ویلې جي پرېږدئ ویل پرانیزئ چې قبر را پرانیستو چې وې کتو مړی په څلور بولي او غټه اژدها یې سپېږمو ته ولاړه وه لا خلک تتلي نه وو بیا په څلور بولي کړی و. موږ عزیزانو تاسو به دا علي زمونږ به دا علي بخنې مخنې نشته بخنې مخنې نشته چې په دې کائنات کې د الله هر یو کار چې دی هغه حیران کن وي. نو د عیسی علیه السلام پیدایش چې دی دا هم حیران کنو چې اول ولا مور څنګه پیدا کړه بیا عیسی علیہ السلام بے پلار څنګه پیدا کړو بیا مور لا الله چل څنګه وخوځو چې قوم نه بزان څنګه خلاصې. عیسی علیہ السلام ته د مور په غیږ کې یو غنټه نه و تیره چې د پیدا شوی د قوم سره د خبرو چل څنګه وخوځو. قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبی یعنی د مور په خېټه کې چې الله نبی کړي بیا ورته دا قدرت خود چې ته وایا چې والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا زه چې د مور پیدا شوم نوم د الله د هر قسم آفتونو نه په امن کې او په کوم ورځ چې مړ کېږم هم نو د هر قسم آفتونو نه په امن کې او د قیامت په ورځ چې پاسم هم نو د پیغمبرانو په زمره کې به ولاړې. دا اوس څه د عقل خبرې نه وي. نو عرض مې دا و چې دا الله هر یو کار چې دی هغه حیران کن دی. بیا دغه عیسی علیہ السلام ته ګوره یو عظیم قوم ته مبعوث کیږي چې هغې ته نسوارا وایي.
نن نسوارا قوم چې دي چاته چې عیسایان وای هغه په ټوله دنیا کې اول نمبر زیات دوی دي ټوله دنیا دې قوم ته عیسی علیہ السلام مبعوث کیږي رور نشتا خور نشتا بلار نشتا ایسوک نشتا او په یوازې ځان باندې دې قوم ته دعوت ورکړي چې تاسو وایئ چې لا اله الا الله عیسی روح الله وای قوم بت پرست ہے څنګه وای د یو سړی اتیا خدایان دیم کارونه پوره نه چلیږي یو خدای د ټولي دنیا نظام څنګه چلولې جګړه اوس د الله دې نظام ته ګوره چې عیسی علیہ السلام 24 غنټه د الله په تحفظ کی او د هر قسم خطراتو نه بچ ساتي خلاصہ دا چې شپږ شل کاله عیسی علیہ السلام په پیغمبري جبه د قوم ته تبلیغ وکړو شپږ شل کاله لیکن په شپږ شل کاله کې د خپل قوم چې ده په پیغمبري جبه را راست را نه ده فیصله قوم دا وکړه چې ویني سي او په کوټه کې بند کړي د مونږ پریدي نه ویني او کوټه کې بند کو چې کوټه کې بند کړو هغه به د کوټې دننه نم ورته چغه واله چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح الله ظالمانو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله چې تاسو ته نجات وشي فیصله دا وکړه چې دا خو په کوټه کې مونږ نه پریدي مړ کړي علاج بل نشته چې سیوا د دینه چې مړ کړي هم نه ټول مشران د يهودو د قوم چې نصارا راجمش بنیادی خلق بنی اسرائیل چې دي دا يهود دي دا فرقی بیا په دوی کې دي نصارا او فلان جبرائیل علیہ السلام ور سره لګیدل مرکوي بل علاج نشته جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل عام د سړی په شکل کې په دې ډاله کې ولاړ دی اسه وایم الله پاک چې څوک ساتي نو د دنیا طاقتونه ورته ولاړی او څوک یې سکول نشي او چې الله اخلي د دنیا طاقتونه ورته ولاړی او سکندونو کې سړی لاړ شي نو د طاقت مالک صرف ګره یو د خدای ذات ته بنده نه دی بل څوک نشته چې په کوم طاقت باندې غاویر شي یا غرور هغه صرف داغه کار چاله چې څور کوي ګره دا یاد لره دا یو بل ټکی وور که دولت در کوي دا امتحان دی تاسو وایي کنه دا غریبان چې دي دوی وایي چې کم سړی خانی نوابی سرمایه‌داری دولتمندی او پاغه د خدای لوی پیرزوی نه ده پاغه د خدای لوی مهرباني ده دا غریب چې دی دوی دا او دغه د خدای لوی مهرباني ده وزیر ده خدای دې کور روان کړه مهرباني نه ده ته پوهې چې د لوی دولت حساب به څومره دا مخامخ چې خاور لاندې پروت دی د زړه یا الله سره او یا محمد رسول الله سره دا به زړه ګرځېدو ما ور سره ملاقاتونه ډېر شوي دي یو ورځ ډبګرای کې شپه وه هغه د ترنزو حاجي صاحب خپلوان و که نه هلته مخامخ د مولوي عبداللطیف صاحب جومات ته اوسېده نو تراویح روژه وه ما پکې تقریر کولو نو ما په تقریر کې د غار ثور ذکر وکړ دی په جړا شو چې په جړا شو نو تقریر نه پس ورته مال ولې دي تاسو په دې ټکي وجړل ول په غار ثور کې ما شپم کړې ده مال په کوم غار ثور کې راچا کله کله تشهیر وې چې ابوبکر ورته وی چې رسول الله ورته مال خوب راغې نو ابوبکر ورته وی چې سر دې زما په پتون کې اګدا سر دې زما په پتون کې اګدا پردې وطن دې پکې نشته بالښتونه دا شعر چې ته کله کله وې نو ما په دغه ځای کې شپم کړې ده کوم ځای ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو خاورې رسېدلې دي هغې پسې به دی ګرځېدو چې په دې خاوره زما سترګې ولګي دا عشق و ژوند خو د هر تا تېر شي
پارمل ګرځي یا دیری دی او مړی دی او پراته دي سو کې پیژنیم نه چې دا څه بلاګان پراته دي نن دا مدیره ده او قبر ده کنه دا تاسو دومره دنیا په کم رنگ راغلی یي او په کم خوند راغلی یي او د چا په نوم راغلی یي داغه وجه څه وا وجه دا وا چې دا څه درد دی په زړه کې چې الله دې دغه درد د نومي مسلمان پړه کې پیدا کړي دا څه درد دی په زړه کې نو عزیزانو دا درته د زړه خبرې نن کومه د زړه خبرې چې کدا غواړئ چې زمونږ ټول عمر به چې کوم ځای کې تېرېږي به چا سره یي روټي خلاصو خوند در کې نشته ټول عمر به زمونږ چا سره یي الله سره به یي او د قیامت په ورځ به په سپریم کورټ کې چې د الله لګېدلی چیف جسټس الله وي او چیف منسٹر به جناب محمد رسول الله 1,40,000 پیغمبران به دا تقاضا کوي چې یا الله کاش دا نن شپارس محمد رسول الله زمونږه ملا ته وکي پیغمبران به دا تقاضا کوي ولې نه دی ویلي قصیده برده در کې چا ویلې ده سخزي وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس 1,40,000 پیغمبران با د جناب محمد رسول الله نه تقاضا کولا چې یا رسول الله د خپل علم د دریاب نه خو یو لپ مونږ لم راکا او کله پن راکې نو یو چون خو مونږ لم راکا 1,40,000 پیغمبرانو به د پیغمبر نه د علم غوښتو تقاضا کولا پوهېږئ په خبره استاسو ملیان صاحبان چې یا طالبان دا طالبان خپه نه شي زه خو خوښ ډېر یم خو زما هم ګوره خوښ ډېر یې نو چې کوم سړی د چا خوښ ډېر نو هسې وله کله دوسې وکړي نو زه دله دسې کومه چې مونږ به چې د طالبګیرۍ زمانه کې سبق وی نو چې استاد نه به مو وي نو بیا به بار کېناستو نو تکرار به م کولو ما 14 کاله طالبګیري کړې ده نن یې 5 کاله کې مولا کې منطق نی ویلې نحو نی ویلې ریاضي نی ویلې 5 کاله کې استاد صاحب اعلان وکړي چې 1500 تاریخ 600 تاریخ وورئ تاسو کې چې چا دوره کړې لاس اوچت کړئ پرېږدم نه نه تاسو کې چې چا دوره کړې لاس اوچت کړئ نن دا کړې تا کړې ده مولانا تراشه لږ دلته راشه
درود شریف وای خاطمه کوم خلاړو څه شوې زمان حدیث دوران نه کړی حدیث دوران یې کړی که نه چا سره کوم ځای مولانا عبدالرؤف صاحب سره واه هغه مولانا عبدالرؤف صاحب سره د دوره کړې ده چې چا د بچپن نه د الف ب ت س نه تر دورې پورې کتابونه په دیوبند کې ویلي هغه مولانا عبدالرؤف صاحب نه تا دوره کړې نو ته خو به ښه پوهېږې ته راشه لږ ما ته ودرېږه اوس خو ایله په لاس راغلی داسې خبره به په علم کې نه چې هغه به مولانا عبدالرؤف صاحب تاسو ته کړې نه ځکه چې هغه په دیوبند کې 17 کاله پاتې شوی داسې خبره به نه او داسې مسله به نه چې هغه د دیوبند نه راوتې نه که شته مولانا یو مسله کې زه نښته یم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تللی او خدای سره خبرې کولې نو دا رؤیت د الله سره چې یو خبرې چې وې دا مع الکیف وي که بلا کیف وي بلا کیف وي دلیل یې څه دی څه څه بیان دی هلته دا خو نشته مولانا صاحب نه نه دا خو هلته نشته چې زما خبرې خدای سره مع الکیف شوې وي کیفیت نه معلوم بلا کیف یعنی خدای ورته سم ځان ښودلی نه نه یعنی مع الکیف لیدلی دی او که بلا کیف لیدلی دی ټول کیفیت لکه تو ذات زه تا چې ګورم زه چې تا ګورم نو مع الکیف دی ګورم سر نه تر پښو پورې ټول دغسې الله پاکې سره د سر نه تر پښو پورې ټول لیدلی څه دلیل دی پې نو چې پرده وه نو بیا مع الکیف شو چې پرده وه بیا مع الکیف شو سبا به بیا هم دا خلق راشي د جماعت کې به جلسه وي چې وروڼو اسلام له ووټ غواړم اسلام له غواړم نو ورشي داسې د سوټو ګړوبې جوړ کړي په دې سر یې وړواړوي چې نه اسلام راغی او نه سرک جوړ شو دیکھو وګورئ که دا نه شئ کولی زما نه مني چې اسلام په دې ملک کې راشي دا خو کولی شم چې استعفا ورکم که دا خو کولی شم په دې جومات کې زه رالم او امام زما په اذان ته مونځ ته نه راځې نو که دې په زور راوستی نه شم نو دا جومات خو درته پرېښوی شم که نه زم به دې ملک خدا تنګ نیست او پای ګدا لنګ نیست عزیزانو قرآن راوړئ چې درته پې 10 ځله لاس کېدم چې د پاکستان دا وزارتونه چې دا نن ورته مونږ ټوکری ټوکری کېږو دا 11 کرتې ما پسې کور ته راوړی ما ته یې چې ته وزیر شه ما نه کوم په 11 ځل چې راله ستاسو د دې کلو یو افسر دی هلته د هغه په بیټک کې را سره ناست و ویل ولې نه کې وزیر کېږي ولې نه مال زما 2 شرطه دي یو شرط مې دا دی چې 1 کروڑ روپۍ راکړي چې د لندن بینک کې کېدم او دویم شرط مې دا دی چې اجازت راکړي چې د ټول صوبه سرحد کې خلکو نه تپوس وکړم چې زه وزیر شم که نه ویل دا کروڑ روپۍ څه لا غواړې
مال چې وزارت نه لرې شمه چې دلته اوسېږم نه ځم په لندن کې به اوسېږم وجه مال وجه دا ده چې د وزارت نه لرې شم زه خو ملا یم تقریرونه به کوم خلک ورځئ مړه دا د اوس هم پرون وزیر قوم له څه کړي چې دا اوس مونږ ته تقریرونه کوي چې د دې ټکي نه وتښتم بیا په لندن کې اوسېږم یو وزیر چې نو ما ته وایي چې اسې دوسه کې پینکو چې راته وایي موږ دوسان مالې سچ کې شک کې په دې کې هم ته شک شته خدا دی قسم ہے جس راستے تے تو لنگنے تے لوگ کہندے کہ وہ دوس لنگی اب دې خبره ده چې مالدار او خان او نواب ته څوک مخامخ څه نشي ویلی لیکن لکه خو وایي که نه دننه پړه کې خو تاسو هم پوهېږئ که تاسو هم پوهېږئ مونږ هم پوهېږو یو خان او نوکر ته ډېر تنګ نوکر ته ډېر تنګ دی نوکري خیال وکړو چې دنه خلاصېږي نه خو د اړه خو پې یخ کړه کوټه کې ناست و دروازې بند کړي دي او کوټه کې ورته نیولی دی خیر مالش کړی خان تلی رپورټ یې کړی نوکر یې نیولی دی پولیس عدالت کې پیش کړی عدالت ته تپوس کړی نوکر نه چې ولې دې دا خان والی دی ویل صاحب د سره من غواړم ویم والم زه او رپورټ یې په ما وکړو چېرې په دنیا کې دا شوي دي چې نوکر پاسېدلی خان یې والی دی عدالت وویل چې یاره داسې خو نه دي شوي ویل ویم والم زه او رپورټ یې په ما وکړو عدالت یې هغه خان ته ویلې ویل معافي ترې وغواړه کني اوس ته جیل ته لېږه ودې موالو دا غریب الټه دې په ده رپورټ هم وکړو خان وی چې اوس جیل ته ځما نوکر ته وی چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا ہوں معافی خو غواړم خو دننه د کوټې خبره یا ته پوهېږې او یا زه پوهېږم چې مطلب یې دا چې ګنې والې هم دې زه یم الټه معافي هم در نه زه غواړم دی خو وګورئ پاکستان اندر کی بات ہے تم بھی جانتے اور ہم بھی جانتے تا د چا خبره ده تا د چا خبره ده بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرا قرآن ویلی دی بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرا الله وی دار سړی علم په خپل نفس باندې یقیني دی هر سړی ته به د خپل ځان پوره معلوم وي ولو القى معاذيرا اگر که خدای ته ډېر عذرونه پیش کی ډېرې بانې جوړې کی خو خدای به ورته وایي چې تا ته د خپل ځان په خپله معلوم یوم نختمو ما ته ګورې ما ته اوازونه مه کوئ یوم نختمو على افواههم وتکلمنا ایدیهم الله وی په خوله به دې مور واما او لاس ته به دې ویم چې وایه ماما پتا یې دنیا کې څه کړي دي څه کړي زموږ لاسونه به څه وي لکه اوس مې مدرسه کې وایي چې واورئ په دغه علم کې برکت نشته کم علم چې د سود د زکات په پیسو حاصلیږي دې وخت کې چې څومره فنډ ملا او مدرسې له دا حکومت ورکوي دا د سود د زکات پیسې په دې پوهېږئ کټلنګ والا سیونګ او فکس ډپازټ نه 2% کټوتی کېږي سالانه حکومت 9.5 روپۍ په سلو پسې ورکوي نو هغې نه 2.5 کټ کي زکات او 15 بیا مالک ته ورکي په دې خبره پوه شو دا هغه 2% کټوتی چې کومه د سود کېږي دا هغه فنډ دی چې نامه یې پې د زکات ایښی نو په ایمان ووایئ چې په خره باندې نامه د ناوې کې د خره ناوې کېږي په غلو چې حلوا نامه د حلوا کې د غل حلوا کېږي او ملا زمونږ علاقه کې ما ته وایي چې ما مونږ له چې راکړي جنس بدل شي مال ښه ویلی ما لورې زه یو پلیټ کې غول راوړم او سوچه رومال پې اچوم او تالی در کوم د زکات په نیت نو به چې تالی در کوم د هغې به جنس بدل شي زما مخکې ته یو دوه ګوتې وساته داسې خبره ده نو عزیزانو عرض دا دی چې زما ایمان ما ته معلوم دی زه د علماو د خپو خاورې یم د بزرګانو د خپو خاورې یم د اولیاء اللهو د خپو خاورې یم هر څه منم صرف د جیب ګڼکپ نه منم د جیب ګڼکپ دا نه کم سړی چې دین فروش وي ایمان فروش وي ضمیر فروش وي هغه نه منم دا زمونږ د پېښور څه پتو په لګه دا
صوبه سره چیف منسٹر صاحب پیژنئ څوک دی کما به د ضیاءالحق په حکومت کې یا د بوټو په حکومت کې ما د وزیر دفتر لیدلی نو ما به 1 کروڑ ځل د خنزیر مخ لیدلی یا به مې وزیر ته د څه کار ویلي دی ارباب ولیدمه په یو جنازه کې ما ته مولانا صاحب خدای او قرآن او دې جولی ته وګوره چې څه کار خدمت خو وایه که نه مال ارباب صاحب ما ته چیف منسټر منلی نه نو کار خدمت درته څه وایه ته تا وزیر اعلی منم نه زه صدر نه منم وزیر اعظم دا تنور کې چې وایي هغې ته څه وایه لرګی اور لړونه دغه اور لړونه دا زه منم نه زه د پاکستان حکومت نه منم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن کړی نه او دی حکومت له چې څوک خورئي کېږي اوس نورې فتوې پې تاسو ولګوئ یعنې زه ملا یم زه تقریر کوم تاسو ناست یئ بده نه ده ټیک ده زه ملا یم ما 14 کاله طالبګیري کړې ده 19 کاله مې استازي کړې ده زه به ناست یم او صاحب اوقاف منسټر به راپاسي کرونو تاسو آرام سره کښېنئ اسلام آغاز قبایلو نه به کېږي قبایل د خدای قمق الناس واه سبحان الله و اسلام آغاز به د قبایلو نه کېږي مال د اسلام آغاز خو د غار حرا نه شوی او که نه قبایلو کې به بل پیغمبر پیدا کېږي او د اسلام آغاز به کوي دا هر قوم په دې خبره هم خوشحال تاسو خیال راغی تقریر به زه کوم دین به زه بیانوم څه څه ته به تقریر کوې او زه به ناست یم لاندې اورم دی نه بل دا چې تجویز د دین او د اسلام ابه زه پیش کوم قرآني نظام په ملک راوستل دا د علماو کار دی نن ستا د ملک علما لګیا دي د شریعت بل په شکل کې عوام دوکه کوي او حکومت سره احساس باز میلاو کړی دی د هغې هغه شکرانې چې دي هغه هضم کوي تاسو له به راشي رونو شریعت بل هم پیش کړی ټلیګرامونه ورکوي او تاسو چلو کوي خولۍ به هم په ځان راولي تاسو خو کاټلنګ ساده خلک یې تاسو به چې رښتیا جوړ څه چل دی حالانکه چل مل پکې هېڅ هم نه وي تاسو وګورئ روزانه په بمونو د خلکو بچي کباب کېږي ضیاءالحق د هندوستان کرکټ میچ ته ځي ستا هغه کور وان څه چا په جلندر کې دی د قوم بچي په بمونو کباب کېږي تاسو پېښور کې راشئ وګورئ چې دماکه وشي هغه ځای ته ورشئ چېرته کلمې په ونو کې ځوړند دي لاسونو ګوتې چې دي داسې په سړکونو پراته دي ځکه چېرته دماکه وشي مونږ خو ځو هلته بیا لاسونو ګوتې په سړکونو پراته دي نو بیا تپوس له راشي بیا صاحبه د مال منډۍ ده د مال منډۍ کې 10,000 روپۍ سر لګېدلی دی 10,000 روپۍ وله ورکړي چې د بم دماکه کې څوک الوتی دی مور پلار له 10,000 روپۍ ورکړي دا بې غیرته قوم 10,000 روپۍ هم وایي وزیران او ممبران راشي تپوس له زما بچی به په بم کې والوځي او ته به زما تپوس ته راشي قسم په خدای دی چې په رڼا ورځ باندې میچنې وګرځم ته به راځې څنګه ورشي دلته یې لاس ایښی داسې ورته ولاړ کیمرو والا ځان سره بوتلي چې بم میں دماکے کی زخمی کی ہدایت کر رہے ہیں گورنر صاحب ججوری سے دل تراز بڑھا لی اور چارہ ته ویل کوم خسته سړی چرته نشته مال خره له خدای اس میړه ور کوي سر د خره میړه اس کیږي په ایمان وای ها تاسو دې معلومه وطن کې د خره میړه اسي خره میړه خري معلومه خري خرم خاونده خسته سړی چرته نه غواړي چې په پوزه کوي دا ایو خزا وغوای لنګه ستور بچیو شم لوري आवाज وکړ مورې دغه تور بچی راوړی بچی څنګه یې چړي سي بچړي